أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نرانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 34 آیات نمبر 256 او 257 دو آیاتونه ویلې کېږي. دینه مخکې تیر شولو چې الله رب العزت چې نو هغه د اوچتې درجې خاوند دی او ډېر لوی ذات دی. نو الله دې کم دین را لېږلی دغه دین هم ډېر لوی دی، خو اوس دغه دین کې چې خلک داخلیږي نو دوی به په خپلې مرضۍ داخلیږي او که نه دې دین ته دا خلک په زور او جبر باندې راغلي. جبرن به تو یو سړی چې دی نو هغه تابعدار کې او دین ته به یې راولي. نو الله جل جلاله فرمایي لا اکراه فی الدین، په دین کې چې دی نو هغه جبر زور اکراه چې دی نو هغه نه چلیږي. د دې متعلق شان نزول کې لیکلی دی، تفسیر جلالین حاشیه باندې هم لیکلی. زه تقریبا ذخیره ټولو حتی تفاسیر و خازن دې ټولو حضراتو چې نو هغه لیکلی دی چې مدینه منوره کې یو سړی ابوالحسین د هغه نوم په صاد سره. نو دغه ابوالحسین رضی الله تعالی عنه د ایمان راوړو. د ایمان راوړلو نه وروستو د ده 2 زامن ولو چې د هغوی نصرانیان شوي ول او د هغوی د تجارت دپاره بتلل، نو هلته عیسایت اختیار کړه. دوی بیا د تجارت دپاره مدینې منورې ته رالل. نو کله چې مدینې منورې ته رالل نو د دوی دغه پلار ابوالحسین رضی الله تعالی عنه د هغه پورې ونښته او د هغې چې نو مسلمان کولی ترغیب یې ول ورکړو. ډېر ترغیب یې ورکړو خو د هغه ترغیب چې نو هغه یې ونه منلو، ان تر دې چې د سره زور او جبر شروع کو. نو دغه فیصله بیا نبی علیه الصلاة والسلام لراله. نو د نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل چې آیا د الله رسوله زما بعضې حصه چې دی نو هغه جنت ته داخل شي او بعضې جهنم ته، زه څنګه دا چې نو برداشت کم، ځکه دا زما اولاد دی او دوی چې ایمان را نه وړي نو جهنم ته به ځي او اولاد دا چې دی نو د مور پلار جز مې، نو زه دا نشم برداشت کولی. زه به دوی باندې جبر کوم، دوی به ضرور چې نو هغه دا دین مني او دوی به اسلام راوړي. الله رب العزت دا آیاتونه نازل کړلو لا اکراه فی الدین، په دین کې چې نو هغه جبر او اکراه نشته. یو سړی که په خپلې مرضۍ باندې مسلمانېږي جو فبها، که یو سړی په خپله مرضۍ نه مسلمانېږي نو جبرن تو د هغه نشي مسلمانولی. نو یو اکراه فی الدین ده او یو اکراه للدین ده. بعضې حضراتو بیا چې دی نو هغه اکراه فی الدین باندې پوه نه نو هغه اکراه للدین چې کم کېږي نو هغې ته هم وایي دا جایزه نه ده. لکه العیاذ بالله یو سړی چې دی نو هغه د دین اسلام نه واختېدلو مرتد شولو، نو د مرتد دپاره سزا دا ده چې 3 ورځو کې به د شک و شبهات چې دی نو هغه لرې کولی شي. 3 ورځو کې د شک و شبهات چې دی نو هغه به حل شي. اوس بیا هم دی چې نو ایمان نه راوړي نو دنه به سر وهلی کېږي. اوس دا اکراه للدین د فی الدین نه ده، ځکه دی چې دی نو هغه باغي شولو. نو اوس بعضې خلکو به دې باندې دا کړی دی چې دا نه دی په کار مرتد له دې سزا ور نه کړی شي، ځکه دا خو الله وایي لا اکراه فی الدین، نه دا باغي دی او د باغي چې دی نو سزا دقه ده. ګوره دنیا کې تاسو وګورئ څومره حکومتونه دي، څومره قوانین دي، نو چې د هغې حکومت یو سړی باغي شي نو د هغه وله کومه سزا ورکوي. نو چې یو سړی د الله باغي شي نو د الله په بغاوت باندې به ده ته دغه سزا ضرور میلایږي. دغه شانتې بعضې حضراتو بیا د دې دا اخیستی دی وایي چې نو هغه جهاد فی سبیل الله په هغې کې قتل و غارت کول، نو دا خو هم بیا چې نو هغه څه د اکراه شوله.
نو جهاد کې چې نو هغه کم جنگ کېږي او جنگ کېږي نو دې کې چې مرګونه او دا راځي دا خو اکراه ده، نه دغه اکراه نه ده. آلتی قانون وګورئ که چېرته زور او جبر باندې اسلام پیلای دی نو بیا به اسلام درې شقه نه ورکول. شق نمبر 1 دا دی چې دا ټولو نه مخکې کلمه ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار وکړه فبها. که دغه نه نو دویم بیا دا دی چې جزیه به ادا کړي. نو د جزیه جواز د دې خبرې علامت نه چې اسلام څه نو هغه د تورې په زور نه دی خور شوی. د تورې باندې په جهاد باندې د اسلام حفاظت چې نو هغه بېشکه شوی دی، خو خور شوی اسلام په خپل حقانیت سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت او په اخلاقو سره. نو د دغه کې جزیه چې نو هغه د معلومه ده شوه چې دا اکراه نه ده. اوس لاس چې نو د غل نه کټ کولی کېږي نو دا اکراه فی الدین نه ده، اکراه للدین ده. یو سړی غلا وکړله اوس د غل چې نو هغه لاس به پرې کولی شي نو دا د دین کې نو هغه زبر زور نشته، د دین د حفاظت دپاره چې نو دا کارونه کولی کېږي. نو ځکه الله وی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، بېشکه چې نو هغه هدایت هغه واضح شوی دی، بلکل ظاهر چې نو هغه دی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. الله وی کم سړی چې انکار وکړو طاغوت نه، طاغوت څه ته ویلی کېږي؟ علامه ابن کثیر رحمت الله علیه دغه شان چې نو هغه تفسیر روح دا چې نو کبیر امام رازی رحمت الله علیه خازن والا د ټول حضراتو د دې ډېر شی معنی کړي. وی طاغوت شیطان ته هم ویلی کېږي او طاغوت بت ته هم ویلی کېږي. طاغوت دا چې نو هغه دغه شانتي ساحر ته هم ویلی کېږي. طاغوت چې نو هغه ساحر ښځې ته هم ویلی کېږي. طاغوت چې کاهن ته هم ویلی کېږي. دې ټولو باندې طاغوت اطلاق کېږي. حضرت امام مالک رحمت الله علیه چې نو طاغوت معنی کړې ده، هغه چې طاغوت ویلی کېږي کل ما یشغلک، هر هغه شی چې هغه تاسو چې نو مشغول کوي ان الحق، د حق کار نه د دین نه چې تاغه مشغوله کوي نو دغه شی چې نو هغه فهو الطاغوت، دا چې نو هغه طاغوت دی. علامه خازن رحمت الله علیه چې نو هغه په خپل تفسیر خازن کې نقل کړی دی، غالبا د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قولی نقل کړی. هغه چې طاغوت ویل کېږي کل ما یعبد من دون الله، هر هغه شی چې د الله نه ما سوا دغه عبادت کېږي دغه ته طاغوت ویل کېږي. تفسیر جلالین کې نو هغه ذکر کړی طاغوت دا چې نو هغه سره مطلق دی، د دې اطلاق په جمع او په مفرد دواړو باندې چې نو هغه یو شان دي کېږي. نو بهرحال طاغوت نو مراد چې نو هغه شیطان هم کېدی شي، بتان هم کېدی شي، کاهن هم کېدی شي، دا ټول چې نو هغه راځي عمومي معنی چې نو هغه خلک په شیطان سره کوي. فقد استمسک بالعروة الوثقی، نو چا چې د شیطان نه انکار وکړو او د الله په ذات عالیه باندې چې نو ایمان راوړو د انسان مضبوطه کړی چې نو هغه ونیوله. او څوک چې مضبوطه کړی ونیسي نو دا سړی منزل مقصود ته پر رسېدو کې د بیا شک چې نو هغه نه. لکه مثلا تاسو که خیال مو کړی نو دلته چې نو مونږ کم کسان مونږ دلته پاتې نو زمونږ اکثر واسطه ډاکسانو د سوزکي سره نو کله چې سړی د سوزکي پایدان ته وخیږي بره د هغې باندې چې نو دغه کړی ورکړی نو کم کس چې دغه کړی مضبوط ونیسي نو د دې بیا مطمئن چې زه به اوس مقصود ته هم ورسم او منزل مقصود د رسېدو سره سره زه به چې نو د رتاوېدو د دغه خدشات چې نو هغه ورته هم نه او یا دغه نه نیولې یا ورته سم ځای نه نو هر سړی ورته ویل که ځان برابر که ځان جوخ که. نو دغه شانتې دین اسلام دا مضبوطه کړی ده. کم سړی چې دی نو هغه دین اسلام ونیولو، قرآن چې دی نو هغه شریعت یا خپل دستور او قانون جوړ کړو، دا انسان به چې نو یو خوا بل خوا نه کېږي، دی به الله ته چې نو هغه بیا رسي. الله دې کړي چې موږ دغه ونیسو. نو ځکه الله وی لن انفصام لها، دا داسې مضبوطه کړی ده چې د دې دپاره شو کېدل چې دی نو هغه نشته. والله سمیع علیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله دوست دی د هغې کسانو چې د هغوی ایمان راوړی دوی اوباسي د ظلمات نه الی النور، د تیارو نه چې نو رڼا طرف ته. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، او هغه کسان چې کافران دي د هغوی دوستان چې نو طاغوت شیطانان دي. یخرجونهم من النور الی الظلمات، چې هغوی اوباسي د رڼا نه چې نو هغه تیارې طرف ته. اوس دې ځای کې چې نو هغه حضراتو ذکر کړي وایي دلته ظلمات د جمع راوړې ده،
او نور رڼا د مفرد راوړې ده. د دې جواب چې دی نو هغه دغه شانتي چې نو د دې جواب روح المانی کې په هغې کې د دې جواب ورکړی دی. وایي د دې جواب چې دی نو هغه دا دی چې د کفر طریقې چې دی نو د هغې لار د کفر طرق لارې چې دی نو هغه ګڼې دي ډېرې دي. د کفر اقسام چې دی نو هغه ګڼ دي نو ځکه ظلمات ویلی دی. او دین اسلام دا شیء واحد دی. دین اسلام خو صرف بس دغه یو دین دی چې د الله رب العزت چې نو هغه توحید ومني، د رسول الله چې دی نو هغه رسالت ومني، ورځ په قیامت باندې ایمان راوړي، جو دې ته دین اسلام ویلی کیږي. نو ځکه دلته الله پاک ذکر کوي یخرجوهم من الظلمات الى النور. ظلمات د جمع راوړو، نور چې دی نو د مفرد راوړو. والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. الله وی هغه کسان چې د هغوی کافران دي، دوستان د هغوی چې نو کافران شیطانان دي. یخرجونهم من النور الى الظلمات. هغوی دوی د نور د رڼا نه وباسي تیارو ته. نو دلته سوال واردېږي وایي چې نو هغه څنګه د نور خو چې نو اسلام رڼا ته ویلی کېږي او دا خلک خو د مخکې نه هم په زمانه کفر کې ولو، نو بیا څنګه الله رب العزت نو هغوی چې یخرجونهم من النور الى الظلمات. تفسیر جلالین په حاشیه باندې د دې دوه جواب ورکړي دي. یو جواب دا ورکړی دی یخرجونهم من النور الى الظلمات، وایي دی مشاکلتن ویلی، مشاکله دې ته ویلی کېږي. لکه مخکې وګوره د آیات په شروع کې والذین آمنوا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. نو آلت لفظ اخراج دی، نو دلته هم دغه لفظ اخراج یخرجون ذکر کړی مشاکلتن. لکه اکثر څوک چاته ویل کوي ته خو داسې جو هغه ورته دغه شان خو به ته جو دی ورته ما خو ستا سره ګپ لګو، جو هغوی ما درته د کومې رښتیا ویلي، ما در سره هم ګپ لګو، خو چې څنګه تا ووي داسې ته ما ووي، نو دې ته مشاکلت وایي. نو څنګه چې الله اومې التې اخراج لفظ، نو داسې دلته د دې په باره کې هم ذکر کړی. دویم جواب د هغه ډېر زیات دی نو هغه بهترین دی. هغه دا دی چې د دې نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې د دې یهودو د نبي علیه الصلاة والسلام په ذات علیه باندې ایمان ولو. که خیال مو کړی په اولنۍ سفاره کې هم تیر شوي ولو چې دوی به یستفتحونه، دوی به د الله د پیغمبر د اخرني پیغمبر په برکت او په وسیلې سره چې نو هغه به فتح کولې، د هغې به دعاګانې چې نو غوښتلې. نو د دې نه مخکې ایمانو چې اخرنی پیغمبر راځي زموږ په ایمان دی، د هغه حق او سچ دی، دا به په موږ بني اسرائیلو کې راځي. بیا چې کله د الله پیغمبر رالو نو دوی د هغې نه انکار وکړو، په هغه باندې ایمان رانوړو. نو ځکه الله وی یخرجونهم، یعنی مخکې خو به تاسو په دغه پیغمبر باندې ایمان ساتلو، وروسته چې کله بیا هغه رالو نو ستاسو خواهش نه هټ کر شولو، بني اسرائیلو کې رانلو، نو په دغه وجه باندې دوی بیا د هغې نه څه وکړلو؟ کفر یې وکړلو. نو ځکه الله وی اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. الله وی دغه خلک چې دی نو دا دوزخیان دي، هم فیها خالدون، دو په دې دوزخ کې همیشه همیشه دپاره. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. لا اکراه نشته زور زبردستی فی الدین په دین کې، قد تبین الرشد بیشک احکار شوی دی، واضح شوی دی الرشد هدایت من الغی د گمراهی نه. فمن یکفر پس څوک چې نو هغه انکار وکړي بالطاغوت د شیطان نه، ویؤمن بالله او ایمان راوړي په الله باندې، فقد استمسک بالعروة الوثقی نو بیشک هغه چې نو منګولي ولګولې په کړۍ مضبوطه باندې، لا انفصام لها چې نشته تبدیلی د هغې لره، چې نشته پرې کېدل هغې لره. والله الله پاک سمیع اورېدونکی علیم او پوهه دی. الله ولی الذین آمنوا الله دوست د هغې کسانو چې ایمان راوړی، یخرجوهم من الظلمات الى النور راوباسي هغوی له د تیارو نه چې نو رڼا ته. والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي، اولیاؤهم دوستان د هغوی الطاغوت شیطانان دي، یخرجونهم چې راوباسي هغوی لره من النور د رڼا نه الى الظلمات تیارو ته. اولئک اصحاب النار هم دا خلک اوسېدونکي د اور دی، هم فیها خالدون دو په دغې اور کې همیشه دپاره